یونس علیه السلام خپل قوم ته راورېږو الله تعالی او قوم د دعوت او تبلیغ وکړو او قوم کې چې خبره ونه منله نو دې غصه شو ورته وی 3 ورځو کې به تاسو باندې عذاب راځي 3 ورځو کې بدن نه به تاسو عذاب راځي او په خپل باندې یونس علیه السلام د کلی نه هجرت وکړو د پاره د دې چې د عذاب راځي چې زه ته بچ شم او د خلک به ټول واغلی شي نو یونس علیه السلام لاړو یو ځای کې کېناست څه وخت پس ورته پته ولګېدله چې الله تعالی په هغه قوم باندې عذاب نه دی راوست چې یونس علیه السلام لاړو نو دا قوم ټول چې کوم دي بعضې روایتو کې راشي دي د عذاب اثرات ولیدل یعنی عذاب شروع شوی نو خو د عذاب نه مخکې چې کومې علامې وي هغه علامې دي ولیدلې نو دا ټول قوم چې کوم دی راووت الله تعالی ته او ځان سره چې کوم دی بچیان ماشومانان بچي د غرمو ته او شګو ته وباسل او دغه رنګې غواګانې او بیزې او ګډې د ځان سره وباسلې د ګډو د غواګانو نه بچي جدا جدا وتړل دا د زارۍ طریقه هم ده د جدا جدا وتړل نو هغه ګډو او بیزو هغه بچو په خپلو میندو پسې نارې والې هغه څار وو او دغه رنګ د ماشومانان هم د میندو نه جدا کړل دوی خپلو میندو پسې جړل او داسې چې کوم دی یو ناشنا صورت جوړ شو او ټولو په یو اواز باندې الله تعالی ته چغې ووهلې توبه ورته وویسته د دې نه مخکې دوی د یونس علیه السلام پسې وګرځېدل خو دوی ونه موندو او دوی الله تعالی ته چغې ووهلې او زارۍ وکړلې او په یو ځای باندې ټولو په یونس علیه السلام باندې ایمان راوړو الله تعالی د عذاب هغه اثرات ښکاره شي عذاب راغلی نو خو د عذاب نه مخکې چې کوم علامات یونس علیه السلام ورته ښولي هغه ښکاره شي ځکه چې عذاب کله راشي که نه او عذاب څوک وویني پیغمبر پیشنګویي ورکړي عذاب راشي نو راغلی عذاب الله تعالی بیا نه واپس کړي بیا ګو دې ایمان راوړي د دې ایمان هم بیا قابل قبول نه دی ځکه ایمان بالغیب معتبر دی ایمان په غیب باندې معتبر دی د دې وجه نه چې انسان په زنګدن کې د زنګدن فرشته وویني او دی بیا زرها توبې وباسي د دې ایمان قابل قبول نه دی ځکه ایمان بالغیب معتبر دی او دلته خو ایمان بالغیب پاتې نه شو د خو هر څه ولیده یا قبر کې به دی بیا ښه مسلماني خو قبر کې د دې ایمان پیدا نه کوي قیامت کې به ټول مسلمانان وي قیامت کې ایمان پیدا نه کوي ځکه خو هلته ایمان بالغیب نشته دی د خو هر څه په خپلو سترګو ولیدل نو عذاب نو راغلی خو د عذاب علامې ښکاره شولې دا ټول ووتل او په یو الله په یو اواز باندې خپل رب ته چغې ووهلې ویې ژړل دعاګانې وغوښتلې او په یو ځای باندې ایمان راوړو الله رب العزت عذاب را نه وستلو دوی د عذاب نه بچو یونس علیه السلام د چې کله پته ولګېدله چې دوی باندې عذاب نه دی راغلی نو هغه بیا د خپل قوم نه بعضې روایتو کې راځي چې دی نه شو تللی واپس دا قوم به راته نسبت ته دروغ وي چې دا دروغ ویلي دي او بعضې روایتو کې دا راځي چې د دې قوم دا عادت چې څوک په دروغجن وموندو کم سړی به په خپله خبره کې دروغجن ثابت شو نو هغه بیا سنګساره او قتله وبی نو یونس علیه السلام د دې یاري چې دوی اوس ما قتل کړي د قوم ته واپس لا نړو بل طرف ته هجرت او هجرت وکړو نو کشتۍ ته ور ودانګل نو چې کله کشتۍ ته ور ودانګل کشتۍ ته وختو او دا کشتۍ ملاح روانه کړه په لاره باندې او دا کشتۍ د چپو ګډه وډه راواغسته او د ملاح وی زما تجربه ده چې کله ما سره په دې کشتۍ کې را تښتېدلی غلام د مالک نه ما سره د کشتۍ کې ناست وي او دا کشتۍ د موجونه اړي او راړي دا کشتۍ الټه کوي نو لهذا کو په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه د خپل آقا نه را تښتېدلی وي بغیر د اجازت نه نو هغه د دریاب ته ودانګي چې دا نور خلک د ډوبېدو نه بچ نو یونس علیه السلام ځان د هغو تیار کو دانګلې هغې ونیسو مینه ته خو ډېر ښکلې سړی بعضې خلکو پېژندو چې دا خو یونس علیه السلام دی وینې ته به نه دانګې ته څنګه د مالک نه بغیر چې کوم دی را تښتېدی شي او ته خو ازاد یې ته غلام خو نه به هر حال د بیا کشتۍ چې کله بیا د چپو ګډه وډه راواغېستله ډوبېده د بیا ځان تیار کړو هغې وینه قراندازي به وکړو چې قراندازي یو پیره وکړه د یونس علیه السلام نوم پکې راوخته چې په دویمه پیره وکړه بیا به د یونس علیه السلام نوم راوخته چې په درېیمه پیره وکړه بیا د یونس علیه السلام نوم راوخته پس دا کشتۍ ډوبېدله چې یونس علیه السلام ته ور ودانګل دریاب ته چې کله ور ودانګلو نور خلک بچ شو او یونس علیه السلام دریاب ته چې ودانګل الله رب العزت یو مې د حکم کو ورشه وی دی واخله خلکی او تیرې کا خو ګورې د یو اندام به ځای کوي نه دا ستا د خېټه به د دې دپاره صرف په طور د جیل خاني وي د جیل به وي یو محفوظ ستا په دې خېټه کې دا ستا خوراک نه دی هغه مې لړو یونس علیه السلام یې تیر کړو او د دې مې ګېټه ته چې کله دې ورسېدو وی درې قسمه تیارې وي یو د مې د ګېډې تیاره
یو د شپې تیاره، یو د سمندر تیاره. په دې دریو تیارو کې الله تعالی یونس علیه السلام بچ وسات. هلته کې د چې کوم دی دا ورد شروع کړه د الله تعالی چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نو وی کو چېرې دا الفاظ نه وی ویلې وی تر قیامت ته سبا پورې به یونس علیه السلام د مې د خېټې نه راووت. دا د دې کلماتو برکات چې الله رب العزت راوکاږي. اوس هم کو چا باندې تکلیف او غم راشي او دې دا کلمات وینو الله رب العزت ول دا غم ختم کړي. د دې تکلیف را ورسېدو، د دې غم را ورسېدو، د دې ټینشن دی، د دې مسله نه حل کیږي او د دې آیاتونو ورد دی کوي نو الله رب العزت په دغه غم نه وباسي. ځکه یونس علیه السلام الله تعالی د دې الفاظو په برکت باندې د مې د خېټې نه راایستې. نو بس دا الفاظ شروع کړل او الله تعالی د جړه او فریاد د مې په خېټه کې شروع کو. نو بس سلوي خورځه پس بعض چې کوم نه د دینه کم لیکلي دي دو سلوي خدا راجح کول بګي سلوي مشهور کول بګي سلوي ښکال لا سلوي ښکال نه سلوي خورځه. نو سلوي خورځه ورته د مې په خېټه کې بیا الله تعالی حکم وکړو مې د ورشه دی وګرځو. نو بازي د دریاب غاړه د ور وګرځو. الله رب العزت چې کوم دی جبريل علیه السلام د حکم وکړ ورشه کدو ځړې نال کا دغلطه کدو راو او کدو ځړې نال کو دغه نه کدو راو خاطو او کدو په باندې سورې وکړو. ځکه دی روز شوی وو یعنی سړی چې په دې اوبو کې اسیم ډېر زیات وګرځي د خپې تنګې غونډه کې شي تنګې شو نو د نور د برداشت نه وو، نور نه شو برداشت کولی. نو بس هغه سوري یخمو او بل وی د کدو په دې باندې کې دا خاصیت چې دی لږ کم دی د غوم ناراضي مچوم ناراضي نو مچانو ماشي بورلم نه راتل او دی محفوظ پروت. بس دی چې وخت تیر شو او د وجود د نور قابل شو مسره روان شو خپل قوم ته.